Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش امپورټنٹ phrasal verbs په دې ویډیو کې ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. phrasal verb دي زموږ سره act on, act out, act up مطلب یې څه دی؟ راځئ چې زده کړو. act on معنی دا عمل وکړئ. act on معنی دا عمل وکړئ. کو تاسو ته چرته انفارمیشن یعنی معلومات میلاو شي او په هغې باندې تاسو عمل وکړئ نو دغې دپاره مونږه phrasal verb act on استعمالو. For example, I will act on your advice. مطلب یې دی زه به ستاسو په مشوره عمل وکړم. act on عمل کول. act out معنی دا عمل. د عمل او اشارې سره څه ترسه کولو دپاره مونږه act out یوز کوو. For example, he has not acted out of office. هغه د دفتر څخه بهر عمل نه دی کړی. He has not acted out of office. Acted out means عمل. act up. act up معنی دا عمل کول. ناروا یا قوي چلند دپاره مونږه phrasal verb act up یوز کوو. For example, I hope that he will act out. زه امید لرم چې هغه به عمل وکړي. Viewers, subscribe, like and share this video. Thanks for watching.